الله من الشيطان الرجيم سورة اسراء شروع دے رب کریم فرمائی وقل اوایت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعبادی بندگان زماتا وای ورته یقولو چې وای دا بندگان زما التي هغه خبره هي احسن چې هغه خسته خبره ده نرمي خبرې دی کوي ابن جریج سے معنا کوي يعفو عن السیئه چې عفو کوي د بدینا څوک ورته بد خبره کوي د بد جواب ورته نه دی ورکوي یعنی خسته جواب دی ورته ورکوي لکه اله العالمین په سورة قصص کې د متقیانو علامات بیانوي بیا وایي ويدرؤون متقیان سوق دی ويدرؤون بالحسنة السيئة دی دفکیه په خپلې کلمې باندې بد خبرې لرا یعنی سوق چې ورته کنزل کوي دی ورته کنزل نه کوي سوق ورته بد خبره کوي بد خبره په جواب کې نه کوي دی نو تو وایا زما بندگانو ته یقولو چې وای دی التي خبره هي احسن چې هغه نرمه ده لکه حسن سیب ویا لا یقول له ندی ویا هغه انسان لره مثل قوله په مثل دغه خبرې دغه یعنی هغه چې کنزلو کې تا ته په کنزلو جواب مو ورکوه یقول له وای دی ورته يرحمك الله الله دې پتا باندې رحم وکي یغفر الله لك بخنه دی وکي تعالی الله لکه څنګه چې الہ العالمین په څلورمه سپاره کې د متقیانو ذکر کې علامات بیانوي یو علامت پکې دا بیانوي والکاظمین الغیظ دا متقیان دا پرهیزګاران چې دی وای د غوسې کنټرولون کې دي غوسه کنټرولوي چې غوسه راشي کنټرول کی او بل علامت دا دی وای والعافین عن الناس خلق تعفو کیا خلق تعفو کې دا د متقی علامت ده پیغمبر علیه السلام وای د هؤلاء من امتی قلیلا دا کسان چې خلق تعفو کوي زما په امت کې ډیر لګ دي ډیر سخت کار دی نو رب کریم فرمای وقل وایت لعبادی بندگانو زماته یقولو چې وای دی التي هغه کلمه یا احسن چې هغه ډېر ښایسته ده یعنی نرمې خبرې دی کوي یا مراد تینه کلمه د توحید د لا اله الا الله دی وای یا بعض مفسرین وای چې امر بالمعروف نهی عن المنکر دی کوي ان الشیطان یقینا دا شیطان چې ينزغ یفسد فسادا چیا بینهم په منځ د دې کې کله چې جګړه شي څوک کنزلو کې تو ورته کنزلو کې فساد جوړیږي کنه نو ان الشیطان یقینا دا شیطان چې ينزغ یفسد فسادا چیا دشمنی اچي بینهم په منځ د دې ان الشیطان یقینا دا شیطان چې کان د الانسان د پاره د انسان عدو دشمن مبین اخکارا ربكم رستاسو چې عالم علم لري بكم پتاسو باندې یشاء کچری را دوشي د رب ستا يرحمكم نو رحم بوکي پتاسو باندې توفیق بدر کی تاسو ته کافرانو ایمان براوړیا او یشاء کچری را دوشي د رب تاسو يعذبكم عذاب بدر کی تاسو ته یعنی په شرک باندې به مرشي نو دایمن په جهنم کې وما ارسلناك ندلګل مونږ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم علیهم پر کافرانو باندې وکیل کارساز وربك ربستا چې د عالم علم لري یعنی پیجنې بمن پاچا باندې په سماوات چې په اسمانونو کې دی ولارد او پزمکه کې دی ټول پیجنې بیا پکې چان کیا او د نبوت د پاره پکې یو کس غوړه کی ولقد خامخ په تحقیق سره فضلنا رب کریم فرمای فضیلت وکړه مونږه بعض النبیین بعض انبیاء لرا علی بعض په بعض نورو باندې لکه ابراهیم علیه السلام خلیل الله ګرځولې موسی علیه السلام کلیم الله عیسی علیه السلام روح الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم حبیب الله رب کریم فرمای واتینا ورکړه مونږه داود علیہ السلام ته یو کتاب چې نوم داغه او زبور قلت ورتو یا پیغمبر علیہ السلام ادعو الذین ابلغ کسان زعمتم چې ګمان کوي تاسو پاغي باندې د خدایانو معبودانو ګمان کوي یهود به عزیر علیہ السلام عبادت کولو او نصرانیانو عیسیانو به د عیسی علیہ السلام او مشرکانو به د ملائکو نو رب کریم فرمای قل تورتوایا دیتا یهودو تا نصرانیانو تا مشرکانو تا
ادعو بلی الذین آغا کسان زعمتم چی گمان کوئی تاسو پاغی باندے چی دا خدایان دے عزیر علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام دے من دونه سوا دا اللہ نا بلی دے بلی پس دا سخت پا وقت کی بلی دے فلا یملکون پس دی طاقت نلری ملکیت نلری کشف الضر چی لری کی تاسونا الضر ضرر لرا مرض شو قحط شو فقر شو دا تاسونا نشی لری کولی عنکم استاسونا عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تا ذاتی اختیار نشتا کچا تا خیر رسی پا دعا باندے ذاتی خیر دے نشی رسولے مؤثر حقیقی پا کی الہ العالمین دے کچا تا شر رسی پا خیرو باندے ذاتی شر چاہتا نشی رسولے مؤثر حقیقی پا الہ العالمین دے پکے فلا یملکون پس دی طاقت نلری کشف الضر لری کولو د ضرر عنکم ستاسونا چی مرض شو فقر شو قحط شو ولا تحویل او نطاقت لری دی واپس کولو ستاسو تا د فقر نا مالداری تا دا طاقت نلری چی تاسو واپس کی مالداری تا دارنگی د بیماری نا صحت تا دی طاقت نلری چی دی بیماری نا تاسو تا صحت تا واپس کی اولائک دغا کسان دغا انبیاء عزیر علیہ السلام او فرشتگان او عیسیٰ علیہ السلام تاسو چی ورطا معبودان ویا پا حقیقت کی دا عابدین دی معبودان ندی الذین هم الذین دا کسان دی یدعونا یعبدونهم چی عبادت کئی دی دا مشرکانا لہو یہودیان دا عزیر علیہ السلام عیسیان دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کیا مشرکان دا فرشتگانو یدعون من یعبدونهم چی عبادت کئی دا دی دا هغه کسان دی یبتغون دا انبیاء یبتغون من یطلبون لانفسهم چی لٹوی دا پارا دا نفسون اخپلو الى ربهم رخبلتا الوسیلت وسیلہ القرب وسیلہ قرب تاویلکی کی نزدیکت لٹی اللہ تا سوک لٹی وسیلہ ایهم چی کم یو ددین اقربو رب الاللہ اللہ تنزدی ویغهم وسیلہ لٹیو نو دا معبودان نشو دا عابدین شو زکا معبود هغه چاہتا وی چی بل چاہتا هیچ ضرورت نلری بل چاہتا احتیاج نلری خپل اختیار خپل واک باندې هر سکیا معبود دیتا ویا او دا عزیر علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام فرشتگان خپل خالق تا محتاج دی اللہ تا محتاج دی وسیلہ پیش کئی نو سنگ معبودین شو خدایان شو نو یبتغون الى ربهم الوسیلة لٹے رخبلتا وسیلہ ایهم کم یوددین چی اقرب الى اللہ نزدیوی اللہ تا لکا امام قرطبی رحم اللہ دا عبداللہ ابن عباس سے قول ذکر کیا وی یطلبون من اللہ الزلفة والقربة طلب کی دی اللہ تا نزدیکت قربت ویتضرعون الى اللہ تعالی عاجزی کی اللہ تا دا انبیاء فی طلب الجنہ فطلب دا جنت وہی الوسیلت وی دغا وسیلہ دا امام بغوی سے وہ ینظرون ایہم اقرب الاللہ گوری دی چکم یو دی کہ اللہ تنزدی دے پا عمل صالح باندے نیک عمل باندے بیا فیتوسلون بھی پاغی باندے توسل نسی دارنگی زجاج سے وہ ایہم اقرب منا یبتغی الوسیلة لٹی اللہ توسیلہ ويتقرب إليه نزدیکت حاصل دی اللہ تا بالعمل الصالح پنیک عمل باندے دارنگے اکثر مفسرین داوئی الدرجة العليا دا وسیلہ چی دا یو لڑا مرتبہ دا یتضرعون دا انبیاء کرام چی دی عجزی کئی الاللہ فی طلب الدرجة العليا پتلب دا دی لڑی مرتبہ نو دا سنگ خدایان شو دی خخبر اللہ تا محتاج دی او ويرجون دا انبیاء دا عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام امید ساتی رحمت دا اللہ ویخافون یریگی دا انبیاء عذابه عذاب دا اللہ دا عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کدا دوانا خدایان وے نو بلچانا نیریدلا نو زکا دا خدایان ندی بندگان دی دا اللہ نیریگی ان عذاب ربک یقینا عذاب دا رفستا چی دے محذورا منا لائقا بی ان یحذرا یعنی لائق دا دے چی یرتری اکڑیشی محذورا لائقا بی ان یحذرا لائق دا دے چی یرتی نا اکڑیشی
وَإِن من قرية دباو دے اے ما من قرية نشته دے یو قرية الا مگر منگا نحنو منگا مهلكوها هلاک کونکي داغي قرية لريو کله چې ګناهونه زیات شي زناګان عام شي نافرمان یعنی شروع شي انډونیشیا وګوره څنګه هلاک شو دغه رنګ پاکستان کې زلزلې راغی دا کلی وران کا قبل يوم القيامة مخکې د ورځ د قیامت نه الله ودا هلاکو او معذبوها یا عذاب ورکو دي کلو ولا عذابا شديدا عذاب سخت قحط شو وغیره دا پیراوي کان ذلك دغه وعده د هلاکت د عذاب فی الكتاب فی اللوح المحفوظ باللوح محفوظ کی مسطورا مانا مکتوبا لکلی شوی مسطورا مانا مکتوبا لکلی شوی دباو دے دباو اس پا دی آیاتی کریمه کی د اهل مکه د هغه خبرې جواب دی چې هغه ویلو پیغمبر علیه السلام ته د صفا د غر د سرو زرو مونږ ته جوړ کا د مکې نه د غرونه لرې که ختم کا د هوار کا مونږ ته د مکه چې مونږ پکې فصلونه کرو دا معجزات مونږ ته راوړه نو رب کریم جواب کوي وما منعنا ندی منع کړي مونږ لره ان نرسل دا چې ولېږو مونږه بالآیات په معجزاتو باندې هغه معجزات چې دی رانه غواړي قریش الا مگر دی خبرې منع کړي مونږ ان کذبا دا چې تکذیب کړي بها په دې معجزاتو باندې الاولون پخوانو خلقو دا چې اولنی خلقو تکذیب کړي په معجزاتو باندې دی خبرې مونږ منع کړي نو معجزات ځکه نه لګو ځکه که معجزات ولګو نو دی به انکار وکړي او د انکار په صورت کې بیا عذاب راځي اوس ورته یو واقعه بیانوي مختصره چې صالح علیه السلام قوم معجزه وخته اوخه وغوښته چې دی کاڼي نه اوخه وباسه نو هغه ورته میلاو شو بیا هغې انکار وکړو عذاب پرې راغی واتینا ورکړو مونږ ثمودیانو ته قوم د صالح علیه السلام ته ناقه اوښي لره معجزه مبصره معنا روخانه واضح علامه وا په نبوت د صالح علیه السلام باندې دي ته پکارو چې منلې نو دي څوک فظلموا ظلم یو انکار وکړ د معجزې نه بها پاغه باندې یعنی دا اوخه زخمی کا فقتلوها قتل کړه نو رب کریم فرمای وما نرسلون لګم بالآیات د آیاتنا دا دلایل الا مگر دې د پر تخفیف اند یری د عذاب نه چې او یریږي تاسو وَإِذْ مَنَا وَذْكُرْ یاد کا غوخ قلنا چې ویل مونږ لکه تعالی را یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ربک یقینا رستا چې د احاط بالناس احاطه کون کې د خلق لرا یعنی من حيث العلم والقدرة طول ورته معلوم دی من حيث العلم والقدرة طول مخلوق ورته معلوم احاطه کړی دا وما جعلنا رب کریم فرمای وما جعلنا نو ګرځول مونږ الرؤيا سترګو لیدل د معراج واقع استا رؤیا منا سترګو لیدل د معراج واقع استا التي غاریناک چې خودل مونږ ته ریناک منا چې خودل مونږ ته رب په معراج پکې عجایبات چې مونږ خودل نه دي ګرځولې مونږ دا الا مگر فتنه یو ازمیختو یو امتحان للناس د پاره د خلقو چې دا خلق منی او ک انکار کوي دینه نو صحابه او من له د کافرانو تن انکار وکړو والشجره الملعونه وما جعلنا دي سر لغوا ندي ګرځولې مونږه والشجره الملعونه وني د زقوم لرا ملعونه الملعون اكلها ملعون سوق د خورون کې د دي وني والشجره الملعونه مراد ونه د زقوم ده نه د ګرځولې مونږ په القران په قران کې الا مگر فتنه للناس دا هم یو ازمیخت امتحان دی د پاره د خلقو ونخوفهم يروا مونږ دی لره د کافرانو لره په دیونه د زقوم باندې خو دی ونه یریدل فما يزيدهم پس زیاد نکړه دی کافرانو لره د بوټي د زقوم دی لره الا مگر طغیانا د جهت د سرکشینا کبیرا لوی سرکشان شو نورم سرکشی زیاد شو دی کی